شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربانه دی. ټول نه مخکې ملګرو ته ډېر سلامونه احترامات. کتاب در سره چې نوم یې دی ما د دې ښار هر یو سړي ته آینه نیولې. زید الرحمن عاجز صاحب موجوده وخت کې د پښتو یو داسې نماینده شاعر چې شاعري د ګل او د رخسار نه بالاتر ده. د مینې شعر هم لیکي خو اصل کار یې د بې حسه انسانانو په احساس باندې د پلک گزارونه کول دي. د شعر اسلوب ډېر ساده او مهین دی. هیڅ قسمه کګلیچ پکې نشته. یو ماشوم په هم ډېر په اسانه باندې پوهېدی شي. د کتاب نه یو څو شعرونه تاسو سره شریکوم په دې هیله چې ستاسو به خوښ شي چې ښه ډېره سرناکه موسیقي وي او باران وي. اشنا چې زه او ته یو خاموشي وي او باران وي. یارانو زندګۍ نه به یې خامخا ګیله وي غریب ته چې په کور کې بیماري وي او باران وي. جانانه چې زه کله زندګي وینم په خوب کې بس زه یمه سلګی وي تنهایي وي او باران وي. چې خوشحالی مې په ارمان راځي چې کله به وي. زما چې غېږې له جانان راځي چې کله به وي. زما د شونډې په منت باندې پولی پولی کړې. ستا چې په خولو لفظ د قربان راځي چې کله به وي. او په برخه مو د ټول عمر جړا د مصوره تصویر کې جوړه کړې دی خندا د مصوره. دا څوک چې د لوټ شوي کور په ور کې څوکیدار دی د غل سره د دې سړي سلا د مصوره. د یو بل غزل یو دوه شعره چې مخ نیوې د هر سامراج وکړو نو څنګه به وي. چې ټول راټول شو احتجاج وکړو نو څنګه به وي. چې په ټوپک باندې تارونه د رباب وتړو چې اتفاق په دې رواج وکړو نو څنګه به وي. او د غزل یو درې شعره چې په پرهرونو چې اشنا راله پټای نږدي لکه د مړي په لحد چې څوک تبای نږدي. زه خو یو داسې جوارګر یم ما ځان بایللې ما سره شرط دی څوک زما په زندګۍ نږدي. ړنګ پوهنتون سوی چینار او نړېدلی جومات ما ته تصویر دی څوک د داسې ازادۍ نږدي. مینوالو داو د زید الرحمن عاجز صاحب د کتاب هغه شعرونه چې کم احساس راپاروي. ما د دې ښار هر یو سړي ته آینه نیولې. یو لیکوال خپل فرض ترسره کړ. خلک په کومه تله باندې د هغه کلام تلي دا عاجز صاحب په خلکو پرېښوده. په موجوده دور کې چې د الکترونیک میډیا دور دی په دې دور کې یو شاعر چې کتاب چاپ کوي دې له ځان له یو ډېره غټه حوصله پکار ده. عاجز صاحب د دې کتاب په شکل کې دا حوصله وکړه. اوس مینهوالو پکار دي چې هغوی شاعر سره د خپلې مینې اظهار وکړي. زموږ طرف نه د دې ویډیو په شکل کې زید الرحمن عاجز صاحب ته دا یو د مینې پیرزونه ده. دا د دې زنځیر اولنی کړای ده او انشاءالله چې څومره وخت په مخکې ځي
نو داسې نور لیکوالان، داسې نور ملګري چې د پښتو یا د اردو ادب سره تعلق لري، هغوی څه هم خدمات دي، نو کوشش به هم دا وي چې تاسو ټولو سره شریک کړو. ښه شعر لیکل ځان له یو هنر دی، خو د ښه شعر انتخاب کول د دې نه غټ هنر دی. مینوال دی د خپل مینې اظهار د کتاب اغستو په شکل کې وکړي. ویډیو د شیر کولو خبره شوه، نو که څه تاسو ته پکې ملاویږي او تاسو ګڼئ چې دا سلسله دې جاري، نو د خپلې مینې اظهار په کمنټ کې وکړئ، د خپلې مینې اظهار د شعر په صورت کې وکړئ. بهرحال د خپل موجودګۍ احساس مونږ له راکړئ چې چېرته اوسئ، ښاد، آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله پامان.